څومره چې هم پښتانه زما دا غږ اوري مهرباني وکړئ چې دا پیغام لازمي د ټولو ملګرو سره شیر کړئ. په سعودي عرب کې زمونږ یو پښتون ورور ډېر زیات په تکلیف او په سخته کې دی. ستاسو په ویډیو شیر کولو باندې هېڅ هم نه کېږي. که چېرې زمونږ دغه مسافر ورور دغه تکلیف او دغه سخته ختمه شي نو انشاءالله العزیز الله جل شانه به په موږ له اجر عظیم راکړي. څنګه چې تاسو ته معلومات دي ملګرو چې مسافري ده سوچونه او فکرونه ډېر زیات سیوا دي. یو طرف ته مسافري شي یو طرف ته د کور علاقې سوچ او فکر شي نو ذهن ځینې وخت کې بند شي. زمونږ دغه چې کوم ورور دی مزدور کاره دی هغه چېرته یو ځای ته کار له تللی و هلته کې سور شرټ دی ملګرو سپینه ګوتۍ کې او په هغې جیب کې د پرس ایښو دی په هغه پرس کې د ده سره اقامه وه او څه د بینک کارډونه ماډونه او پیسې میسې پکې هم وې. نو هغه چې کوم شرټ دی هغه نه په هغه ځای باندې پاتې شوی دی. په ریاض کې دا چې کوم زمونږ ورور دی نو هغه په ریاض کې دغه کار کو او هغه ورور نه هغه چې کوم ګوتۍ ده هغه په هغه ځای باندې پاتې شوې ده. اوس والله عالم چې دغه ګوتۍ بلدیې والا ډرم ته ورچولې ده که څه چل شوی دی. خو که چېرې دا پیغام زما د سعودي عرب مسافر رونه اوري او داسې څه قسم سور شرط دی او تاسو له کله هم مخې له درغلې یا تاسو ته څه معلومات وي د دې په باره کې نو مهرباني وکړئ چې په دې سکرین تاسو ته زمونږ د دغه بیا دغه چې کوم نمبر دی هغه درته ښکاري. ډېر زیات پریشانه دی. خامخا 200 روپۍ تاسو ته پته ده چې په مسافرۍ کې غریبانان دي تکلیف کې سخت کې دغه پیسې ګټي نو چې 1 روپۍ هم د جیب نه ځي نو ډېر زیات تکلیف انسان له ورکوي. بیا دغه اقامه د ښه ته پته ده ملګرو چې بغیر د اقامې نه انسان ګرځېدی هم نشي. بله اقامه به راوباسي یا به داسې څه ترتیب وي دا نه چې نه به وي خو که دغه منډه ترړې دغه په هغې پسې به څومره تکلیف تېروي نو که چېرې دغه خپله اقامه ورته میلاو شي هغه د بینک کارډونه دي هغه ورته میلاو شي نو زه هم د دغه ورور دغه مشکلات دغه تکلیف به ختم شي. او مهرباني وکړئ چې دا پیغام لازمي د ټولو ملګرو سره شیر کړئ. ستاسو په ویډیو شیر کولو باندې هېڅ هم نه کېږي او د دغه ورور تسلي به هم وشي چې زه په دغه سخت او تکلیف کې الحمدلله زما سره دا ټول پښتانه ولاړ دي او د دغه پښتنو دعاګانې دي را سره چې کله هم د زړه نه دعاګانې هم وشي نو الله جل شانه هغه هم قبلی. نو هغه ورور ډېر زیات په تکلیف کې دی. ما ته ریکویسټ وکړو چې نوید بھائی مینت درته کوم چې یاره ماله یو ویډیو وکړه چې زما دا پیغام مخ په وړاندې باندې لاړ شي. د سیټ کې تاسو ته د هغه د اقامې چې کوم تصویر دی د سیټ کې تاسو ته د اقامې دغه تصویر هم ښکاري. نو هغه ورور ډېر زیات په تکلیف کې دی ډېر زیات په ټینشن کې دی مزدور کاره دی څوک ورسره شته هم نه ځکه د مسافرۍ ژوند تاسو ته پته ده چې په مسافرۍ کې ځانځاني ډېره زیاته وي. نو الله مکه خدای مکه دغه ورور ته چېرته څه مسله رانشي هغه ورور ته هم موږ وایو چې هېڅ فکر او ټینشن مه کوه. انشاءالله العزیز ټول پښتانه در سره ولاړ او انشاءالله موږ به په یووالي باندې ستا چې دغه کم تکلیف دی نو دا به ختمو او انشاءالله کوشش به کوو چېرې ستا سره ودرېږو او ټول پښتانه در سره دغه چې کوم اواز دی هغه مخ په وړاندې بوځي او ستا دغه تکلیف ختم شي. نو که چاته څه معلومات هم وي ملګرو نو په دې سکرین تاسو ته دغه ورور دا نمبر ښکاري رابطه ورسره وکړئ تسلي وله ورکړئ که څه لاره ګودره ورته برابرولی شي چېرې د اقامه په کومه طریقه باندې په اسان دې راویستلی کېږي هغه طریقې کار ورته وښایې یا دغه چې کوم د بینک کارډونه دي نو خامخا تاسو ته پته ده چې یاره الله مکه داسې ډېرونه موږ لیدلي دي چېرې د بینک په دغه کارډونو باندې یا د بینک په اکاونټ باندې بیا په غلطه طریقه باندې پیسې وځي یا پې لیږلی کېږي څه واقعه ورسره مخې ته رانشي نو هغه ورور ډېر زیات پریشانه دی. نو دا پیغام د ټولو ملګرو سره شیر کړئ کمنټس کې د زړه نه ورته دعا وکړئ چې الله جل شانه زمونږ د دغه پښتون ورور دغه مسافر ورور بلکې څومره هم چې مسافر دي او هغوی په تکلیفاتو کې دي نو الله جل شانه د هغوی دغه تکلیفات په خپلو قدرتونو باندې ختم کړي ځکه چې ډېر زیات ټینشن یو طرف ته مسافري شي یو طرف ته داسې قسم څه مسلې راشي د چا کارونه نه وي په کار پسې ګرځي نو الله جل شانه دې دا څومره هم چې پښتانه موږ ګوري او هغوی ورته دعا وکړه نو الله جل شانه دې د هغوی روزګارونه برابر کړي. څومره هم تکلیفات دي نو الله جل شانه دې دا څومره هم چې پښتانه موږ ګوري او دوی دعاګانې کوي د دغه دعاګانو په ذریعه دي د ټولو پښتنو دغه تکلیفات او دغه مسافرو تکلیفات الله پاک په خپلو قدرتونو ختم کړي. تاسو ټول وایئ امین. ویډیو پیغام د ټولو ملګرو سره شیر کړئ. تاسو ایم بي کړئ دا تاسو په شیرینګ اسم نه کېږي د دنیا والا ویډیوګانې شیر کوئ نو که د یو پښتون ورور په کار باندې زمونږ دا غږ راشي او د هغه زړه ته پې تسلي وشي نو دا به ډېر زیات ښه وي. چېرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته اخر کې هواز پاکستان زنده باد مسلمان زنده باد تل دې وي آباد دې وي زمونږ وطن پاکستان دې وي مسلمان دې وي الله په امان.